کوم چې د دې نالایقه نابالغه حکمرانانو مه په تمه کېږئ د خدای په خاطر زه د مخیر حضرات ته جولې خوروم چې خلک هلاک شو تباه شو برباد شو د خدای په خاطر رحم وکړئ او دې غریبانانو د وړو د چینو د وړو ستاسو قربان سي او روان اوسئ تاسو ګورئ وایس اف سوال ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په عالمي دنیا کې د کرونا وایرس له کبله مکمل لاکډاون دی په ډېرو ملکونو کې او دغسې رنګې زمونږ په سوات کې هم د کرونا وایرس د وجې نه مکمل لاکډاون دی او په دې وجه باندې انتظامیه هم الرټ شوې ده چې هغه هم دوکانونه او هر څه یې په خلکو باندې بند کړي دي روزګارونه هم بند دي نو موږ اوس ګورو چې د انتظامیې څومره پوهه دا وخت زموږ سره د سوات ټریډ فیډریشن د سوات صدر عبدالرحیم صاحب موجود دی د هغو سره موږ خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني صدر صاحب تاسو ته زموږ نه ډېره ښه پته ده د دې مزدورکاره او د غریبو طبقې چې هغو په دې وخت کې په کم حالاتو کې ژوند تېروي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اول خو د ستاسو انتهایي شکریه ادا کوم چې په دې دردناک وخت کې افسوسناک وخت کې قوم په کوم مشکل کې مبتلا دی په دې باندې تاسو ماله راغلی او ماله د اظهار خیال دا موقع فراهم کړه بنیادي خبره ده چې وبایي مرض په ټوله دنیا یې په لپیټ کې اخیستې ده او د بدقسمتۍ نه زموږ پاکستان ته زموږ سوات ته هم انشوی دی د حکومتي احتیاطي تدابیرو موږ احترام کوو موږ په هغې باندې عملداري کړله پوري طور ما خپل تاجرانو ته ټول بازارونو کې ما لاکډاون کړلی سچن دوکانونه د اشیا او خوراک دپاره ما کولاو کړي دي او دویم راځم دې خبرې له چې لاکډاون شو خلک په کورونو کې کېناست نو زه د دې حکومت نه دا تپوس کوم چې دا خلک که بهر راوځي کرونا یې خوري او په کور کې که دننه ناست نو د پاکه کشي لوږه تندی خوري حکومت له په دې خبره سوچ پکار دی چې دا خلک تاسو اندرونو کورونو کې کېنول نو پکار ده چې دوی له راشن مهیا شي د دوی امدادي ریلیف وشي دا غریب خلک دی دا مهنت کش دي دا ترکاڼان دي دا ګیلکاران دي دا ریړهبان دي دا چاپړي فروش دي دا مصریان دي دا حجام ولدي دا ټول خلک داسې دي چې سهار راځي او ماښامه پورې بجو له رزق کټي او ماښام دي په محله کې چې چیني غوړي په ولا دي نو چې دا خلک تا د 15 ورځو بیکاره کو ته خو د امریکې پیښې کې د اټلي پیښې کې او خلکو باندې لاکډاون کې خو د هغې سره دا پیښه هم وکړه چې امریکې حکومت خپل قوم ته کم سہولتونه ورکړي دي په زرګاو ډالرې ورکړي دي د اټلي حکومت د فرانس حکومت په سعودي کې په دوبۍ کې نو دا پیښه سره هم کوو چې کم امداد هغه ورکړي تا هغه کار هم کوو زما گزارش دا دی چې دې مشکل وخت کې د خلک ډېر په پریشانۍ کې د یقین وکړه چې زما زړه جاړي سهار ماشومان راپاسې مور ته کښېني مما ماله چی نه پی شته نه چیني شته نه اور شته او د ماسپښینه پورې هغوی چی دله په کومه چې ماسپښین شي د ماشومانو چی هیر شي وایي مما ماله ډوډۍ مور نه وړه شته هېڅ قسمه انتظام نشته دا خو اسان کار دی چې ته خلک په کورونو کې قید کا ګرفتار کا د دې حکومت دا ذمهداري ده چې دې خپل قوم له راشن ورکړي بهر کرونا ده دننه لوږه ده نو دې منځ کې داسې یو لار جوړول غواړي چې تاسو واقعي د قوم سره مخلص یئ او د دې قوم جان بچ کول غواړئ او دا داسې عذاب دی چې خدای دې نه کې که راغی نو مور به زوی ته نه نږدې کېږي او زوی به مور ته نه نږدې کېږي پلار به زوی ته نږدې کېږي زوی به پلار ته نږدې او دا به اخرنی ملاقات وي تاسو خو قبرونو کلولو دپاره انتظام کړلی تاسو چې کوم دی صندوقونو له ویل کړلی د خدای په خاطر په دې قوم رحم وکړئ دا قوم ډېر په پریشانۍ کې دی ډېر په مصیبت کې دی او زموږ د سوات حالت خو تاسو ته معلوم و چې موږ د څلورو مرضونو نه تېر شو طالبانیزیشن بیا فوجي اپریشنې بیا سیلاب بیا زلزلې زموږ صحت او زموږ طاقت او زموږ جیب د دې وبایي مرض موږ کې طاقت نه و نو که حکومت واقعي مخلصي نو پکار ده چې خپل قوم په دې وخت کې سپورټ کړي د دې نه مشکل وخت په چالي چې راتلی او زه د دې خپلو منتخبو ممبرانو نه دا تپوس کوم چې دا زموږ وزیر اعلی دا زموږ وزیر اعظم دا زموږ MPs MNs نن په دې مشکل وخت کې د قوم په خوا کې نشته قوم دو مایوس قوم دو خوشې پرېښودي دي ته خو زما په وټونو باندې ته په اسمبلی کې ناستې جنډې تړقېږي زما په وټونو ته په صوبه کې وزیر اعلی ته د ملک وزیر اعظم دا معنی د قوم هم څه ذمهداري دی خو زه د خپل مخیر حضراتو ته خواست کوم سوال ورته کوم چې د دې نالایقه نابالغه حکمرانانو مه په تمه کېږئ د خدای په خاطر زه د مخیر حضرات ته جولې خوروم چې خلک هلاک شو تباه شو برباد شو
د خدای په خاطر رحم وکړئ او دې غریبانو د وړو د چینو د وړو بندوبست وکړئ. خلک د ډېر په پریشانۍ کې دی، ډېر په مصیبت کې دی. د دې ظالمانو په تاسو باندې رحم نه راځي. زه دې مخیر حضرت ته سوال کوم چې د خدای د رسول په خاطر چې ستاسو بچي وکړي، ستاسو په اړه به څه تېرېږي، چې ستاسو خویندې مندې وکړي، د هغو په اړه به ستاسو په اړه به څه تېرېږي. د دې نه بل مشکل وخت په خلکو نشي راتلی. الله په خاطر د خپلو خویندو میندو ته وایم چې په دې کورونو کې به جنمازونه ودرېږئ، د الله نه د دې قهر د رکاوټ سوال وکړئ. موږ ډېر بد عملي کړله، موږ الله پاک خفه کړی دی. الله پاک ته سوال وکړئ چې خدای پاکه د خپل شان مناسب په موږ رحم وکړه او د خپلو ماشومانو ته د خویندو میندو ته وایم چې په دې کورونو کې په غولو کې خپل بچي ودروي، چې الله ته سوال وکړي او د مخیر حضرت ته بس کوي. سوال درته کوم په قوم رحم وکړئ. کورونه به یې وژني یا به یې نه وژني، خدا لوږه تنده به یې مړه کړي. بیا که د حکومتي پاکستان امداد راځي، زه به خلکو د قبرونو وړم، هلته به ورسره خښوم. دا وخت چې د قوم مرسته وکړئ، د قوم سپورټ وکړئ. زه په دې خبره سخت د دوک اظهار کوم. موږ مسلمانان اول زه ورپسې تاسو، موږ د روژې مسلمانان یو چې روژه راشي جلدارې ټوپۍ به په سر کړو، پنځې به اوچتې کړو، تسبیح به راوالو، په جوماتونو کې زه هم نه. نن د خدای په خاطر راپاسئ، اواز پورته کوئ د دې ظلم خلاف، د دې بېانصافۍ خلاف. موږ پاکستانیان یو، خو موږ د 14 اګست پاکستانیان یو چې 14 اګست راشي پاکستان زنده باد، الله تباه برباد کا. نن وخت دی د پاکستانیت په حیثیت، د یو مسلمان په حیثیت خپلې ذمه دارۍ پوره کړئ. او اخر کې زه د وزیر اعلی له مشوره ورکوم چې پورې طور د بلدیاتو د الیکشن اعلان وکړه. تاسو ګورئ د خلکو کورونه به د راشن نه ډک شي. دا خلک خودغرضه دی، مفاد پرست دی، نه ناظم شته، نه کونسلر شته، نه ایم پی ای شته، نه چیرمن شته، نه وزیر اعلی شته، نه وزیر اعظم شته. قوم حیران او پریشان دي. او بیا یوه میاشت پس دا الیکشن منسوخ کا. زه ګورم چې خلکو کورونه د چینو نه د وړو نه ډک شوي که نه شوي. زه انتهایی افسوس کوم، انتهایی د پریشانۍ اظهار کوم. د دې حکومت نه پر زور مطالبه کوم چې دا غریبانان نور په کورونو کې نشي کېناستی، او کېدای شي چې که یو ورځ دوه ورځ پرې نور تېر شو، دا لاک ډاون به خلک ختم کړي. د لاک ډاون خلاف به خلک د مرداباد نارې لګوي. خلک حیران او پریشان دي. دا سماران خو نه دي چې تا په کورونو کې کېنولي. الله دې تباه برباد کړه. او د دې کمیشنر د احکاماتو په سخت انداز سره زه غندنه کوم. دا ډېر ظالم سړی دی، نااهله سړی دی. خبر و چې په قوم باندې بېجا کرفیو ولګوله او نوجوانان یې په چوکونو کې مرغا جوړ کړو، په قناټو پې ګزارنو کړو. دا توهین امیز زه نشم برداشت کولی، دا انسانیت سوز صدوق زه نشم برداشت کولی. زه د وزیر اعلی نه پرزور مطالبه کوم چې دا جراثیم زموږ نه راکړه. دا کمیشنر غټ وایرس دی، کرونا به راځي او به نه راځي. نو د دې کمیشنر نه موږ خلاص کړه. د الله په خاطر، د رسول په خاطر ډېره مهرباني. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د خپل طرفه او سیدي یونین کونسل د طرفه ستاسو د دې سوشل میډیا، ستاسو د دې چینل د زړه د تله شکریا ادا کوم چې تاسو په داسې یو نازکه موقع کې راغلی چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن سبا زموږ په دې ملک کې یو وبایي امراض راغلی دی چې هغې ته کرونا وایرس ورته ویلی کېږي. خو موږ په دې خبره باندې حیران یو چې حکومت یې وخت بار بار کوم حکومت چې دا انصاف او تبدیلۍ په نوم باندې راغلی او هغه به دا دعوه کوله چې موږ دا ریاست مدینه یو ریاست موږ دلته جوړوو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مثال به په هر ځای کې ورکوو. خو زه په دې خبره باندې حیران یم چې نن د ریاست مدینه ریاست والا هغه حکمرانان چې شول، د هغو هغه ایم پی ایس چې شول، د هغو هغه ایم این ایس چې شول، د هغو هغه خیرخواهګان چې شول، یا زموږ د دې علاقې هغه ایم پی ای ایم این ایس چې شول، چې نن خو د حکومت وخت چې کوم اعلان کړی په هغې باندې د سوات عوامو مکمل طور باندې لبیک ویلی دی، لاک ډاون یې کړی دی مکمل طور باندې. دلته زموږ په دې علاقه کې خلک په خپلو کورونو کې ناست دی. خو زه په دې خبره باندې حیران یم چې حکومت وخت په سهار کې ورته بازار کولاو کړي، خو نن هم داسې خلک زموږ په سوات کې موجود دی چې هغه دیاړي مار دي، دیاړي کوي. په هغې کې کرشکو والا تاسو په حساب باندې والی، که په هغې کې تاسو چاپونو والا په حساب باندې والی، یا د وړو کاروباري طبقې والا والی، یا چابړي فروش والی، یا ګاډۍ والا والی. دغه خلک هم په خپلو کورونو کې نظربند پروت دی. که فرض که دا بازار ته دا خلک راوځي، بازار ته دا خلک راوځي چې دوی مزدوري یا دیاړي نه کړي، نو آخر دوی به ځانه خپلو بچو له د یو وخت رزق په کمو پیسو باندې به پیدا کوي. د ده سره وسایل نشتي، نن زمونږ د حکومت سره نه ورسره ایمرجنسي فنډ ورسره شتي، نه د سوات د ډیسټرکټ کمیشنر سره څه فنډ شتي، نه د کمیشنر سره څه فنډ شتي چې لوی لوی دعوې کوي او غټ غټ میټینګونه کوي. د هغو په یو میټینګ باندې په لکاو روپۍ پلېږي. که دغه د لکاو د روپۍ دور اخیستی او په یو محله کې یو ضرورتمند یو غریب له ورکړی د هغه به گزاره به پېښې وه،
نن داسې خلک زه دلته خوی شم چې په دې سواد کې زموږ په دې علاقه سیدو شریف کې داسې خلک پکې هم موجود دی دلته کې په دې سیدو کې چې هغو د شپې د هغو بچو د 3 ورځو د 4 ورځو سړې ډوډۍ ځانه په اوبو کې خوشتې کړي دي هغې خوړلې دي ولې دلته کې نن د ریاست مدینې هغه خبرې چې به یې کولې چې زه د دې نه ریاست مدینه دې جوړوم دې باندې موږ نه سیاست کوو نه په دې باندې موږ دغه کوو خو دا د الله د طرفه یو وبا راغلې ده نن هغه حکمرانان مکمل طور باندې خاموشه ناست دي نن که په تاسو وګورئ نن د سوات انتظامیه دا خبره کوي چې وروره په 808 روپۍ باندې به تا ته د سوات پلور میل وړه به میلاویږي درته د پنجاب وړه به درته په 1050 باندې میلاویږي خو د هغې باوجود نن زموږ په سوات کې ذخیره اندوزي روانه ده خلک غریبانان چې دی د یو تروړې وړو پسې خلک نن منډه وهي په مینګوره ښار کې سهار که په نشاط چوک ته دا افسران لاړل واقعي که دا ځان ته افسران وایي او د دې خلکو خادمان ځان ته وایي دوی د نشاط چوک ته لاړ شي په یو ګاډي کې یو تور ګاډی د ځان وګوري یا عام ګاډی د وګوري خلک غریبانان په ګاډو پسې منډه وهي که چېرته چا زکات خیرات راوړی نو زموږ نه د پاکستان حکمرانانو اخره کې زموږ نه د پاکستان حکمرانانو په اخره کې خیراتیان جوړ کړل چینل باندې به راشي چې نن یو ذمهوار افسر سوات ته تللی د خپل ډي اې دپاره د افسران دلته سوات ته راځي زموږ د غریب قام دپاره دوی څه پیکج راوړی دی نن غریبانان په خپلو کورونو کې نظربند ناست دي د هر سړي کډه شتي زه به دې باندې دا خبره کوم ما ته ډېر زیات افسوس دی چې نن په کورونو کې غریبانان نظربند پراته دي د هغو د رزق انتظام نشته هر سړی په بازار کې ضروره سوال کوي په سوال باندې مجبوره کړی دی په جومات په دروازه کې زموږ خویندې میندې راپاڅېدلې دي د دهشتګردۍ په وخت کې هم دې سوات ته خصوصا هر سړي ته د 500,000 اعلان شوی وته حکومتونو والا 50,000 روپۍ نه دي ورکړي ولي په قطارونو کې موږ ودرولي وو اخر موږ پښتانه یو اخر پښتون کم ګناه کړی دی پښتون څه ګناه کړی چې د پښتون سره به دا نمونه سلوک او دا نمونه ظلم به ورسره کېږي موږ حکومت دې وخت ته خواست کوو چې دا نمونه وبا دا نمونه افت په سوات باندې راتو یا په خیبر پښتونخوا باندې راتو چې د دې دپاره یې باقاعده طور باندې حفاظتي انتظامات ورته کړی وی د دې دپاره یې وسایل پیدا کړی وی حکومت چې کوم اعلان کړی موږ یې باقاعده طور باندې ملګرتیا کوو هغو دا خبره کوي چې په کورونو کې کښېنئ موږ په کورونو کې ناست وو د دې دپاره ناست وو چې د دې نه دا وبا خورېږي د یو مریض نه د یو انسان نه بل انسان ته دا وبا خورېږي موږ هر څه منو حکومت هم ذمهداریانې جوړېږي چې باقاعده طور باندې د علاقې په سطح باندې سابقه کونسلران وشتي سابقه ناظمان وشتي د هغو په ذریعه باندې د باقاعده طور باندې کمیټیانې جوړې شي او غریب خلکو ته د باقاعده طور باندې په څه نه څه شکل کې ریلیف ته ورسولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول خو زه سیدو بازار صدر خپل تعارف ته سره کومه توله مې نوم دی د وایس اف سواد ستاسو د چینل ډېر زیاته شکریا ده کومه ځکه په دې سختو حالاتو کې تر اوسه پورې یو چینل نه دی راغلی ټول چینل والا په مالدار او په ایم پی ای مینې پسې منډې وویې د غریب سره یو کس رابطه نه ده ساتلې چې د غریب څه حل دی د غریب نن دا حل دی چې پکار ده چې په بهر ملکونو کې داسې اعلانات کېږي هغوی اول د چي ډوډۍ او د وړو او د دې غم وشي یا سټورونه ورته یا پیکېجونه ورله ورکړي د هغې نه پس بیا دوکانونه پرې بندوي دیاړي مار باندې دیاړي بنده ده په ګاډۍ والا باندې ګاډۍ بنده ده په سټور والا باندې سټور بند دی اخر دا 14-15 ورځې وشوي دوی به څه خوري د دې څه حل پکار دی که نه دی پکار دی چې حکومت له اول انتظامات وکړي د دې د چای د ډوډۍ او د هغې نه پس بیا الله خدا ستاسو شکریا ده کوم د وایس اف سواد دا زموږ موقع باندې خبرو مقرره کړه او دا یو ډېر د سواد وایس اف سواد ډېر ښه چینل دی انشاءالله په دې باندې به عوامو اواز چې دی هغه حکمرانانو ته ورسي د هر سړي د خپل وینا یو انداز دی څوک به یو انداز خبرې کوي څوک به بل انداز خبرې کوي خو یقینا چې په دې وخت کې په دې ملک باندې په دې ټوله دنیا باندې او خاص کر خصوصا په دې سواد باندې ډېر د تکلیف وکړي او انتهایی د افسوس او د دُخ خبره ده چې حکمرانان په خاک سرګوش کې دي خاک سرګوش په خوب باندې هغوی دي او بالکل د دې قوم غم ورسره نشته زمونږ ایم این ای زمونږ ایم پي ایز زمونږ وزیر اعلی ان تک دی چې زمونږ وزیر اعلی هم د سواد دی نو هغه د ډېرو علاقو د بونو د کوهاټو او د مردان د دې لپاره چې دی 2 روپۍ اعلان وکړي زمونږ د سواد لپاره 1 روپۍ اعلان هم هغه تر اوسه پورې نه دی کړی زمونږ بډیمار مزدوران کوم چې دی هغه په کورونو کې په جړا دي دیاړي نشته کاروبار نشته دکانداري نشته هر قسم سهولیات چې دی هغه ختم شوي دي بند شوي دي او خلک انتهایی په تکلیف دي او د دې خبرې نه بالکل انکار نه کېږي چې موږ سواتي قوم خصوصا موږ د ډېرو خرابو مراحلو تېر شو د ډېر خرابو وختونو نه موږ تېر شوي موږ نور د دې کورونا دا زحمت چې کوم دی دا نشو برداشت کولی څنګه چې زما محترم د سوات فیډریشن صدر صاحب وایي چې په موږ دا طاقت نور نشته که زه دوکاندار یم او زه بازار ته راوتی یم نو زه چاله راوتی یم خلک نشته علاقې بندې دي ګاګ نه راځي هر سړی متاثر نو زما ستاسو په دې چینل په وساطت باندې اعلی حکامو ته دا خواست دی چې خدای لپاره پس دی حکیمه لږ راوځه
لږ د دې خلکو تپوس وکړه، لږ د خلکو له راشن ورکړه. تا چې دغه ځای کې دیره ډکه کړې ده او دغه ځای په دیره کې تا سامان یې دی، وایي دا ما د خپل جیبه یې دی او زه به یې خپلې محلې له ورکړم. ولې ته د محلې ایم پی ای او که ته د پي کې 5 ایم پی ای. زما ایم این اے سلیم الرحمن صاحب خو پته هم نشته چې کوم ځای کې دی او کوم ځای کې نه. خیر به چې دا د شیشو په محل کې په اسلام آباد کې بند کړی دی او که په پېښور کې یا په پینډۍ کې ناست دی، دا پته ماته نشته. هغه خو د سره اړو په نظر باندې نه راځي. زما وزیر اعلی په پېښور کې ناست دی، په دې 2 ورځو کې هغه د سوات ته رانغی، په دې منګوره کې رانغی، په خپلې علاقه حلقه مټه باندې کې نه ناستو، د عوامو د دک درد تپوس یې ونه کړو. ته د څه شي وزیر اعلی یې؟ ته د څه شي ایم پی ای؟ ته د څه ایم این ای؟ دا منتخب نمایندګان دې عوامو دې قوم دې شي له لیدلي چې تاسو په دې تکلیف په وخت کې په موږ پسې نه راځئ او د ووټ په وخت کې به راځئ او بس د حکیم ایم پی ای ستا ډېره زیاته ذمهواري جوړېږي. ته د دې اهم سیټي ایم پی ای او ته د دې خلکو تاله وټ صرف ملا بابا ستا محلې والا نه درکوي. ته د ډیک چیرمین یې جي، ته د ملاکنډ ډویژن د پي ټي آی صدر یې، ستا لاس تر وزیر اعظم پورې رسي، خو ستا وزیر اعظم څه نشي کولی، نو ته به څه وکړې؟ او کښېنه دغه ځای په کور کې چې سبا کې خیر ته راوځې دا 2 ګوتې داسې کې که نه او دا خلک در باندې په دې مخ باندې وتوکي، نو ته به الو مسلمان شي. مخیر حضرت ته اپیل کول غواړي؟ مخیر حضرت ته خو دې زما دا اپیل دی چې په هر مشکل وخت کې خلکو خپل اپنی مدد آپ تحت هلې ځلې کړي دي. حکومت ته هم زما دا اپیل دی ستاسو د دې چینل په وساطت باندې چې د بجلۍ یوټیلیټي بیلونه چې څومره دي یوټیلیټي هغه دې قوم ته ټوټلي معاف کړی شي. هغه په ماهوارې په دغه باندې په قسطوار باندې نه. دویمه مخیر حضرات چې کوم دي هغوی له خدای پاک استطاعت ورکړی دی، هغوی زکات د روژې په میاشت کې ورکوي، نو په دې وخت کې دې ورکړي، دې غریبانانو عاجزانانو دې اړیمانو له دې ورکړي، خویندو میندو له دې ورکړي چې د هغوی به د کور هغه چوله بله شي. بل درېیمه خبره دا ده چې کوم کرایهدار مالکان چې کوم دي، د بلډینګونو او د دوکانونو مالکان چې کوم دي، د کورونو مالکان چې کوم دي، نو هغوی ته زه ستاسو د وایس اپ او سوات په وساطت باندې خواست کوم او منت ورته کوم چې دا غریب خلک دی، تاسو مهرباني وکړئ د دې دا کرایه نه د دې میاشت 2 دي ته معاف کړئ، نو انشاءالله په دې باندې به ډېر خرېږي. ګرانو مینوالو، تاسو د دې خلکو خبرې واورېدې، نو موږ په دې خبره ورسېدو چې تر دې وخته پورې انتظامیه او حکومت چې دی نو هغو په خپلو پالیسیانو کې ناکامه دی او مزدور طبقې ته یې لا هېڅ قسمه ریلیف نه دی ورکړی، حالانکې ایمرجنسي فنډز هر څه موجود دي. خو زما مخیر حضرت ته دا اپیل دی چې آیا د هغه وخت نه مخکې چې کله موږ دې خاورو ته راشو او دلته کې موږ دفن شو، د دې نه مخکې موږ له پکار دي چې زموږ څومره مخیر حضرت چې هغو د خپل خواوشا او چم ګاونډ غریبانانو خلکو باندې نظر وساتي او د هغو په جمدانه باندې څه نه څه مدد وکړي، که نه بیا به موږ ټول لاسونه مروړو چې د تورو خاورو لاندې شو. په دې خبره سره زه ضیاء الرحمن یوسفزی د کیمرامین شیراز احمد خان سره اجازت غواړم.